اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قضا المنځو باره کې یو دوې درې نکتې ذکر کوم. قضا المنځونه کوم المنځونه څه ته نه دي کړي یا هغه په کور ته قضا وکړي واجب المنځونه کوم دي یا کوم واجب المنځونه د ګړي باطل شوي دي یا هغوی په کور ته قضا وکړي خو آلی چې کله وخت تیر شوی دی که وخت شته دی بیا په کور ته هغه انجام کړي. ټول قضا المنځونه ته جمع سیا کوای شي. مثلا سبې المنځونه قضا شوی دی وځي کې جمع ویلوړه دی او ته سوه درېږه خپل سبې قضا المنځ ورکې وکړه. لازمه دا یې نه دی چې تا المنځ پیشنماز المنځ یو وي. مثلا پیشنماز ظهر المنځ کوي ته سبې قضا المنځ اوسې څټه کوای شي. پیشنماز مازدیګر المنځ کوي ته ماښام یا ماسخوتن المنځ څټه اوسې قضا نیاسه نیولای شي. ضروري نه دی چې پیشنماز المنځ یا تا المنځ یو وي. قضا المنځو کې درېیمه نکته دی چې ته هر ټایم کې کوای شي. مقصد دا دی چې سبې المنځ دی قضا و ته هغه ورېځې کوای شي یا ماښام ماسخوتن المنځ دی هغه تا نه قضا شي ته ورېځې کوای شي یا ورېځې مازدیګر المنځ قضا دی ته ماښام ټایم کې کوای شي. ټایم څه پابندي نشته دی. درېیمه نکته دا دی چې قضا المنځونه خپل اصل المنځه پیروي کوي تابع دي. مقصد دا دی چې که څلور رکعتي المنځ نه قضا شوی دی په کور څلور رکعتي وکړي او که چیرې بیا سفر کې د نه قصر المنځ قضا شوی دی هغه په کور دی چې قصر حالات کې ته وکړي. که چیرې جهر المنځ نه قضا شوی دی مطلب چې هغه بلنده اوسه ویلی شي. مثلا نماز مغرب و عشا دی هغه په کور ته مغه شي بلنده اوسه جهر حالت کې وکړي. اخفا ول المنځ نه مثلا قضا شوی دی ورېځې مازدیګر المنځ اخفا حالت کې کېږي په کور ته ارامې سه وکړي اواز بلند نه وي مغه په کور ته انداشې قضا هم وکړي. پروردګار علم د موږ ته توفیق راکړي چې قضا المنځونه په راکړو د موږ باندې واجب دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.